ته کې پښتو کې ځکه خبرې کوم چې خلک پې پوه شي او بعض اوقات اردو کې خبرې کوم. یو سوال دی 41 تقسیم 2. مونږ اکثر چې په اسکولونو کې مونږ کوو نو مونږ ماشوم ته وایو چې بچې 2 دوی 4 4 نه 4 صفر 1 پر اس کې دا نه تقسیمېږي چې نه تقسیمېږي نو برابر ټیکس ولګي 0 به ولګي. زه دا اکثر تاسو کوم چې 0 به ته ولې لګي هغه ولې جواب چې کوم دی نه ډېرو خلکو ته نشته پته. زه دا ویل غواړم دا 0 چې کوم دی دا ته ډایرکټ لګي دی باندې ماشوم نه پوهېږي ځکه د ماشوم لیول چې کوم دی هغه ستا عمر نه دی. تا خو یو ذهن کې تصور جوړ کړی چې یو انسان نه تقسیمېږي بس ځان نه به صفر لګوم نو طریقه د دې لاره چې ځان نه به صفر نه لګي. دا اصل کې داسې وي چې مونږ باندې ډوله په داسې انسان کې ضرب ورکوو چې هغه انسان د 1 نه کم راشي یا د 1 برابر راشي. نو ډوله چې مونږ کله په صفر کې ضرب ورکوو 2 0 0 نو دا مونږ څنګه راشي دا سټپ مونږ نه کوو دا ایکسترا سټپ مونږ نه کوو. نو په دې وجه باندې مونږ ته نشته پته چې دا شی به څنګه سره کېږي. نو په دې وجه باندې دا سټپ نه ختم شي او مونږ ته دا راشي او موږ دې دا باندې ٹھیک شو. که چېرې دغه سوال زه بل درس کې والا مونږ ولیکو 412 تقسیم 2 په 2 دوی 4 ٹھیک شي صفر شو برابر مونږ 1 کرا उसको اوس دا 1 مونږ اکثر وګړه تقسیمېږي نو تبا صفر برابر لګي صفر نه لګي. اصل کې د دې را خپل سټپ دی لکه 2 0 0 1 راغی برابر 2 را उसकी دا درم سټپ زما شروع شو او 2 چې 12 دا 10 طریقې سره یو موږ په منځ کې دا سټپ اکثر موږ دا ختم وکړي دا پکې موږ نه کوو چې موږ نه کوو نو استاد هم نه پوهېږي او ماشوم مجلس نه پوهېږي هغه دا پته دي بس هغه یو سینه بسینه باندې هغه تقلیدي طریقه ده لکیر کې فقیر چې وایي یاره دا زموږ مشرانو به داسې کول نو موږ ځکه داسې کوو. دا هغه ټیکنیکل پوینټ دی چې دا موږ ته کول ډېر زیات ضروري دي. ډېره شکریه مهرباني وکړئ.